په عاملانو باندې ستړي شوم ډاکټرانو باندې ستړي شوم زما علاج ونه شو و ما ته فایده مې ونه شو هر قسم ډاکټر ته لاړم هر قسم دم والا ته لاړم خو زما فایده ونه شو ښه نه شوم وروسته ورته خرابېږم دا څه وجه کېدی شي او څه مسلې انسان ته چې ښه کېږي نه نو تشخیص طریقې ما مخکې هم ډېرې ښودلې وې چې تشخیص په دې طریقې ستاسو وکړئ تاسو به خپله بیماري په خپله معلومه شي آیا دا جادو دی آیا دا جنات دی آیا دا نظر دی آیا دا بندش دی آیا دا بیماری ده کوم څیز دی هغه څیزونه ما ټول ښودلې ګیلاس والا عمل مې هم ښودلی و د اوبو عمل مې هم ښودلی و د چینو عمل مې هم ښودلی و دغه رنګې د نور طریقې هم ما ښودلې وې خو به هر حال ملګرو کو یو طریقه مې دا ښودلې وه چې ځان باندې سورې کافرون سورې فلک سورې دغه صورتونه ځان باندې چوف کړي هغې سره هم کیفیت معلومیږي کوم کیفیت شي نو هغه انسان ته هغه مسله وي نو عزتمندو چې کله انسان هغه بیمار شي نو ډاکټرانو پسې هم منډې وهي دمونو پسې هم منډې وهي خو زموږ خلکو کې دا یو کار دی دا ما ډېر وکتو الحمدلله زه خپله هم د 2012 نه دم درود کوم چې ما ډېر خلکو کتل ډېر خلک راشي بس وظیفه ورکړي یا ورسره مطلب سختونه ورکړي ورته فلانکي مونځ کوه مونځ بس دا وظیفه کوه یاره وایي که دا مونځ پاتې شي نو بیا که دا سهار مونځ ونه کړم نو بیا به وظیفه کار کوي که نه به کوي نو زما عزتمندو مونږ تاسو الله هېر کړی نو چې کله انسان هغه مونځ اودس نه کوي نیک اعمال نه کوي نو بېشکه شفا ورکول والا او بیماری ورکول والا الله تعالی دی خو انسان له خپل اسباب هم پکار چې هغه اسباب برابر کی الله تعالی ته ودرېږي الله تعالی ته دوه رکعات نفل وکړي چې الله کوم بیماری ته په ما راوستې ما نه ختمه کا نو ختمه بشي نو تشخیص طریقه هم هغه بیا هم یو ځل ښیم هغه ګیلاس ولا عمل ما ښودلی و چې ګیلاس اوبه به راواخلي اول به نلکې نه ساده اوبه راواخلي تازه اوبه هغه یو ګیلاس اوبه راواله هغه پهله ذایقه که اوس کا یو ګوټ اوس که خطیرې که خوله کې اړې راړې څنګه کې وکړه هغې نه بعد اول او اخر 11 بار درود شریف ویلي او 11 بار سوره ناس ویلي قل اعوذ برب الناس ویلي هغه چې کله ووایي بیا دغه اوبه راواخله او په دغه اوبه باندې چوف کا اول او اخر 11 بار درود شریف 11 بار سوره ناس قل اعوذ برب الناس دا په ویلي دا چې کله په اوبو باندې دم که هغه اوبه یو 15 منټه یا 4 منټه پرېږده د ګړۍ په حساب سره هغه اوبه به دا ستا مخې ته پرتې چې پرېږدي هغه اوبه بیا راواخله چې هغه اوبه دې راواغستې هغه اوبه بیا اوس کا د دې به 4 ځای کې وي 4 یا به د اوبه ترخی وي یا به د اوبه پیکه وي یا به د اوبه خوږې وي یا به د اوبه په خپل حال باندې وي که ترخی شوي جناتو مسله ده که پیکه شوي جادو مسله ده او که خوږې شوي د محبت تعویذونه به د باندې وي او که په خپل حال باندې وه نو بیا بیماری ده یا مطلب د اوبه ترخی هم شي پیکه هم شي نو دا په تا ما جادوګر جنات دي بدن کې کله چې یو ګوټه اخلي خوږه لګي بل ګوټه لې پیکه به لګي نو که دغسې کیفیت بچا باندې وي نو هغې دپاره ما هم ډېرې ویډیوګانې هغه کړي دي الحمدلله بهترین علاجونه پکې ما ښودلي دي کوم ملګري ته هم څه داسې مسله وي تاسو یوټیوب چینل ته هم تللی شئ هغه ځای کې د جادو دپاره بهترین او نایابې طریقې ما ښودلي انډې والا عمل شو لیمبو والا عمل شو داسې نور شو الحمدلله چې دا ازموده عملونه دي موږ خپله مریضانو ته کو په هغه ټایم مریض ته شفا ملاویږي او قسم په الله قسم پې وکړم ګناهګارېږم پې ځکه نه چې ډېرو ملګرو دا عمل خپل کور کې کړی دی بیا ټلیفون کړي واتس اپ باندې یا بعضې مریضان هغه چې الحمدلله ما ته خو ډېره فایده شوې ده زه خو بیخي ټیک ټاک شوی ما چې کوم تکلیف او ټول تکلیف مې ختم شوی دی تاسو هم چا د څه مسلې تاسو هم یوټیوب چینل کې وظایف شته ټیک ټاک کې هم شته کوم ملګري داسې وي چې